چکل حضور مبارک راغی ہجرت یا او فرمایا او حضور علیہ السلام مبارک آرام اوک دا کوما زمکا چې د مسجد نبوی شریف کوما زمکا دا په مدینه منوره کې یو دو ماشومانانو او دواړه یتیمانانو او یو صحابی دی اسعد ابن زراره رضی الله عنه دا دو ماشومان د هغه په کفالت کیو هغه بیا پرورش کاوه او دا هغه دو ماشومانو نوم دی حضرت سهل رضی الله عنه او حضرت سهیل رضی الله عنه دا دو واړه ماشومانو سهل او سهیل او دا اسعد ابن زراره په کفالت کیو او دا زمکا د مسجد نبوی شریف د غزمکا دغه دو یتیمانانو ماشومانو وا او چې کله په دې ځای باندې مسجد نبوی شریف نو جوړ نو په دې ځای باندې بعد مدینه منوره خلکو کجوري خوشکول او کجوري بیا او چولې چې کله با دونو نا کجوري دوی راخکته کړي هغه بلمدی وی دلته به واچولې او په نور با دلته زیات تیز او دلته بنور لګیدا او خلکو په دې ځای باندې کجوري او چولې او بیا به دا غینه اوچت کړي او بیا به خرڅولې حضور مبارک چې کله دغه دوه ماشومان را وغوښته او حضور علیہ السلام مبارک ورته فرمایل بچو دا زمکا کدا ستاسو خوخی د مسجد نبوی د پاره صلی الله علیه وسلم دا تاسو په قیمت او پیسو باندې ورکړی تاسو یې خرڅول غواړئ مونږ یا د مسجد د پاره ارنه اخلو که تاسو خوخی تاسو رضامندی تاسو یې قیمت وایي تاسو یې پیسې وایي هغه پیسې بارتزا ادا کوم زما صحابه کرام به ارتا ادا کوي چکلی دا خبره دغه دو ماشومانو ته وکړه ګوره یتیمانان هیڅوک یې نو د اسعد ابن زراره په کفالت او پرورش کیو دغه دو ماشومانانو څور ته فرمایل یا رسول الله مبارکه زمونږ د طرف نه د غزمکا د مسجد د پاره زمونږ د طرف نه ستا په قدمونو مبارکو کې دا نظرانه شور ته فرمایل دا زمونږ طرف نه تعالی لپاره اسره مونږ په دې باندې 1 روپۍ نه اخلو مونږ په دې باندې 1 روپۍ مرا کوي یا رسول الله مبارکه د ازمکه د ستاسو په خپو کې قرباني ورته فرمایي حضور مبارکه دا خبره د دوی ټکراو کړه ځکه هغه یتیمانانو مونږ تاسو خو یو موکینا یو قسم له فایده اخلو او څنګه خبره ورته وکړو حضور مبارک ورته فرمایي نه تاسو خپل باندې د اسعد ابن زراره په کفالت او پرورش کې تاسو د دې پیسې وایي بیا دا غي نرستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د غزمه کې پیسې لزر دینار 10,000 دینار دا قیمت مقرر شو او بیا تاسو ته پته ده دا پیسې چا ورکړي دا خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اوچت شو او دغه لزر دینار یا دغه یتیمانانو ماشومانو ته د حضور مبارک په حکم باندې ادا کړي پیسې هغه مبارک ادا کړي او بیا صحابه کرام فرمایي چې کله دغه مسجد تعمیر هغه شروع شو وی چې حضور مبارک په خپل باندې یو خخته مبارکه هغه به راخښتاو د مسجد نبوي شریف په دیوال کې به په خپل لاسونو مبارک باندې حضور مبارک نه